शेखुल कुरान वल हदीस, मुहद्दिस कबीर, फसीहुल लिसान, महबूबुस सामिईन हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीसी दामत बरकातुहुल आलिया अगीता खिताबुरकुम चागिराशी अस्तासुम खिताब मुखातिब शी। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. درود شريف واي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. گرامی قدر جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام و حاضرین مجلس، نن ستاسو په دغه دارالعلوم کې جامعه عبدالله ابن مسعود کې دغه ماشومانو د حفظ او د ناظرې د ختمونو په خوشحالۍ کې دا اجتماع جوړه ده او محترم ورور جناب مولانا قاری فرید صاحب ډېر ماته مخلص ملګری ښکاري، ډېر اخلاص دا دی چې یو انسان د یو سبب مهیا وي او د هغې لاندې کار کوي نو اسانه یې وده، خو چې یو انسان ته ظاهري اسباب نی مهیا او دی د هغه اسبابو دپاره تکل کوي او په مشقت هغه حاصلول غواړي نو دا لوی اخلاص. نو د سره د مدرسې ځای نشته، د سره د مدرسې کوټه نشته، د سره د مدرسې د پاره هاسټل نشته د طالبانو او د هغې اسبابو د پاره د غریب محنت کوي او په کرای ځای اخلي او بیا په هغې کې د قرآن خدمت کوي. قسم دی دا ډېر لوی اخلاص دی، الله یې د ده اخلاص قبول کړي. ورونو زه عموما داسې خبرې کوم چې دا انسان اصلاح وشي. بنیادی چیز اخلاص دی چې څومره په انسان کې اخلاص زیات دی هغه عمره د الله مدد شامل حال او دا دین د الله دی، دا قرآن شریف د الله دی، د دې د حفاظت ذمہ داری الله غشته ده. لیکن انسان الله د دې دین پر رسولو، په زده کولو، په پوهیولو او په پوهېدلو انسان مکلف کړی دی. نو انسان به د خپل تکلیف لاندې خپل زندگی او خپل ژوند به تېروي.
نور چې څومره یو انسان اخلاص زیات لري او څومره په یو انسان کې د دین سوچ او فکر او جذبه زیات دی دا قسم دی خلک وایي 100 بټه 100 100% زره ته ویم 200 بټه 100 1000 بټه 100 دا لامحدود بټه 100 برته زه ویم د تجربې په بنیاد چې قسم دی د سره به خدای په هر لاره کې او په هر قدم کې الله به ورسره مدد کوي دا دین د خدای دی خدای پاک دا کامیابی زمانونو قرآن شریف زمونږ ستاسو د هدایت دپاره خدای پاک رالېږلی او د رسول الله مبارک د زمانې نه تر اوسه پورې بېشمېره مخلوق ته انسانیت ته الله د قرآن رڼا ورسوله چې هغې کې مونږ او تاسو هم شامل یو ټولو وایي الحمدلله او انشاءالله تر قیامت د قرب پورې به خدای پاک بېشمېره مخلوق ته الله د قرآن دا رڼا رسوي چې هغې کې به زمونږ ستاسو بچین وسي کړوسي او شاګردان هم شاملي ټول بیا ووایي الحمدلله او دا ولې رونو دا ځکه چې الله پاک دا قرآن نازل که نو دی صرف د نمایش دپاره نه دی نازل کړی دی صرف دی له نه دی نازل کړی چې خلکو ته الله وښیي چې ما یو معجز کتاب نازل که دا صفت یې شته خو دی مقصد نه دی مقصد د ټول عالم څومره مخلوق دی او په هغې کې انسانیت دی د هغې اصلاح او د هغې هدایت او د هغې انسانیت مقصد دی د خدای پاک د دین او د اسلام نه چې څومره خلک لرې دی ابه ښکلي وي ابه مالداري هغې سره به ټکنالوجي وي هغې سره به ساینس وي هغې سره به ډاکټري وي هغې سره به انجینیري وي خو انسانیت به پکې نه او چې اسلام په دایره کې کوم انسان دننه دی دی به تورمي حضرت بلال ته وګوره دی به غریب می حضرت ابو هریره ته وګوره دی به د بل وطن می حضرت صہیب ته وګوره دی به غلام می پردی غلام به پاتې شوي حضرت عمار او حضرت سمیه ته وګوره خو چې د اسلام او د دین په دایره کې دن نه نو دکې به د ایمان او د اسلام نه علاوه انسانیت می دی به پوره انسان دا خلق د یورپ قصې کوي د یورپ دا معاشره ده او د یورپ دا معاشره ده قسم دی ما ته چې څوک د یورپ نوم اخلي که نه نو زه یم چې سړی پرې لاړې توکي د هغې په تهذیب باندې ګوره زمانونو سوچ به کوم زمونږ د قرآن او د اسلام دا برکت دی چې زمونږ ښځې خپلې دي زمونږ میندې خپلې دي زمونږ لوڼه خپلې دي او زمونږ بچي خپل دي او په یورپ کې دا ټول پردي دي دا د اسلام برکت دی زمونږ د اسلام دا برکت دی چې زمونږ یو بل سره زندگی د مینې او د محبت ده زما یو دوستو اوس هم شته هغه د جاپان نه کاروبار کوي نو هغه ما ته وی زه یو ځل جاپان ته تللی وم نو هلته کې چې سړی سودا کوي نو د هغې خپل ځای نه دي هلته به ورشي نو هغوی به درته یو ګایډ درکړي رهنما ځکه هر چا له خو جبه نه ورځي ته به هغه ته ووایې مثلا چې زه دا شی اخلم نو د هغې مطابق به تاله هغوی یو رهنما درکړي هغه ته جبه معلوم وي هغه ته کارخانې معلوم وي هغه ته مارکیټونه معلوم وي نو ابه ستا رهنمۍ ستا ترجماني به هم کوي ځای به هم درته ښیي په لږ وخت کې به ډېر کار وشي وی من یو دفتر ته لاړو هغې راله یو جینۍ رهنما راکړه هغې له اردو هم ورتله هغې له انګریزي هم ورتله هغې له جاپاني هم ورتله نوجوانه جینۍ وه یارانه مخکې را مونږ ورپسې یو نو هلته اکثر په جاپان کې دا ریل ګاډۍ ډېر زیات دی او د ریل ګاډۍ رفتار یې ما اورېدلي دي وي د جز برابر داسې ریل دی چې د جز برابر رفتار کوي و یو پلیټفارم باندې مونږ کوز شو دا ګایډ رانه دا جینۍ مخکې د مونږ ورپسې یو او مونږ په یو پوړو باندې
هغه ایکسکیویټر ورته وایي په هغې برخه تلو ایکسلیټر وی چې تلو په دغه کې یو بله ښځه کوزېده موږ راووتو دغه ریل کې سفر کوو وی دې جینۍ هغې ښځې سره ټاټه وکړه او چې بره وخته وی موږ ته یې ویې چې یاره دا زما مور ده که تاسو یو اجازت راکړئ یو منټ 2 منټ دې سره میلاوېږم موږ ویې خبره نه ده میلاو شوه سره هغه خلک د وخت ډېره پابندي ساتي د یو منټ خیال ساتي موږ ټول اوس په دې لارو کوڅو کې ناستو او نسوارونه اچوو سګرټ یې څکو او ګپې شپې لګوو موږ جون خو دغه وی چې څنګه دا ورکوز شو واپس هغې پسې او ورته ودرېده دواړه یو بل سره میلو شي یو بل یې ښکل کړل یو بل یې وټپول داسې او دا جینۍ په منډه موږ پسې راوخته او ډېره زیاته معافي زموږ نه وغوښته ستاسو وخت مې ضایع کړ موږ وایي چې خیر دی خبره نشته خو دا ښځه څوک وه تا خو ورسره صرف ټاټه وکړل سلام کلام دې وکړه او زیاتي خبرې دې ونه کړې وی دا زما مور وه نو تا څه کوشوې دې مور سره وی 20 کاله پس مې دې مور سره ملاقات وشو 20 کاله پس مونږ ورته وی ته وپېژنده څنګه وی په نېټ یو بل سره خبرې کوو په نېټ یو بل سره میلاویږو زه دا وینم دا مینې خو دا ملاقات چې دا نن دې سره ما لاس میلاو کړو دا 20 کاله پس دا ولې وی دې سره م وخت نشته او ما سره ټیم نشته چې یو بل سره میلاو شي الله اکبر او په هوټل کې چې کینې ښځه خاوند نو ښځه به خپل ځان له خوراک رالي بوفي سیسټم چې د دې څه خوښي او سړی به ځان له به خپل خوراک راخلي چې د هغه څه خوښي ښځه به خپل بیل ورکوي سړی به خپل بیل ورکوي دا نشته یو ښځه او یو خاوند یو ځای اوسېږي سړی به خپلې پیسې ورکوي د خوراک ښځه به خپلې پیسې ورکوي سړی به خپل بیل ورکوي ښځه به خپل بیل ورکوي زمونږ دلته د انجیوز دا مردارې ښځې نه دي دا مردارې دا بلا شیشه کې دی وی په اسلام کې زما حق نشته مې ته یورپ ته لاړ شه پیښې د یورپ کې نو تا ته به پته ولګي مونږ خو غرق کړو مونږ خو دله ډوډۍ راوړو کور د بالښت ته ډډه والې ده جوسونه دله راوړو بالښت ته دې ډډه والې ده او سهار وختي دومره لیس راته ولیکې اکثر زه یو خبره کوم زه ګورې نن جوړم نه یم ښه درته جلکې بیان طبیعت مې ټیک نه دی ما پرون ټول پروګرامونه کینسل کړي وو تاسو دې پټخیله کې مې 2 بیانم قرآن علم طبیعت مې ټیک نو اکثر یو خبره کوم یم دا بعضې سړی چې وادو کې خلک وایي هلکه مې د کوره راووته او هارټ اټیک ورته وشو مړ شو نو زه یم تاسو یې جیب ګورئ د جیب کې به کاغذ پروت دي څه کاغذ به دته کور دونه کاغذ یې لیکلي د تورو باټینګڼو نه او د مرچکو د ټماټر نه راتاو کړي او په تورو یې راخلاص کړي نو دې چې د تورو دې هغې ته وګورو وای خدایه دا خو بله پیسې دا به سي نو هارټ اټیک راشي ځمکې ته راوغورځوي نو مونږ خو ښځو بیخ وویسته زه اکثر د دې انجیوز دې ښځو ته وایم دا د اسلام دشمنانې ښځې د هغې مثال دله در کوم دې ګنداو ښځو ته زه وایم چې ستاسو حیثیت څو د اسلام نه مخکې د قرآن نه مخکې جمدی به یې ښخولی لوڼه به یې جمدی ښخولی قرآن شریف ذکر کوي بچي به یې جمدي ښخول ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا تاله په میراث کیسه نه درکوله د ښځې په میراث کیسه نه او چې د ښځې به هغه خاص بیماري راله نو په یو کوټه کې به دا ناسته وه ورسره به یو ځای خوراک نه کو یو ځای به ورسره سکاک نه کو اسلام ته راوستې او د کور سردار یې کړې اسلام راوستې او د کور مشر یې کړې خاوند یې ستا تابع کړه چې ته ورته سوی دله به راوړي جامه ورته ته وایې راوړي بیزار ورته ته وایې راوړي ډوډۍ ورته ته وایې تاله به راوړي پلار که راځې موټر به درته نیسي ځغلۍ به نه ډاکټر ضرورت دی چې په منډه به دې ځغلۍ د سخر د خواښې د دې ټولو اهتمام به دله ساتي نو اسلام نور تا سره څوک دي دې وی اسلام کې زموږ حق نشته ښځې وایي مولانا بیجګر صاحب د خدای پاک وبخي هغه به یو خبره کوله وی مونږ خو له ټول حقونه پوره کړي دي خو یو یې پاتې دی وی هغه دا دی چې زه ورته په بیم شم او دا راباندې راسوری شي او د دې پېښور په دې بازار کې یې ګرځوم
نور خو مونږ له ټول حقونه پوره کړي زما ورونو بنیاد د خبرې ده چې اسلام کم حق انسان له ورکړه انسانیت یې ورته وښو دا خو انسانیت نه دی چې ته د خپلې مور سره په 20 کاله پس میلاوېږي داسې انسانیت دی الحمدلله زما ورونو مونږ یو ځای یو بل سره ژوند تېروو بچی را سره یو ځای ښځې را سره یو ځای پلار د سره یو ځای مور د سره یو ځای د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه وه نو یو سړی راغی او دعوه وکړه نو عمر صاحب سره خو د انصاف حکومت و امیر المؤمنین زوی والم عمر صاحب ښه زوی به لګي او پلار به وایي ورشه د دوی د څه نوم دی وی د دوی مې جعل نوم دی جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي ګونګټ خو پېژنې که تور غوندې شي وي د سوټې نه یو فوټبال جوړ کړي هغې له ډغره ورکړي وی زما د دوی جعل نوم دی سړی یو لګي ورشه د زوی د جعل راواله چې هغې راوسته او مخامخ یې ودرو دا تکې تور خپې او تور لاسونه تور مخ او سر او د کټ د بازو په شان یو کوتک ورسره دی داسې داسې کې وی دا د دوی دی وی لکه ستاسو نوم دی وی زما جعل دا نوم د له چیخې دی وی دا دی پلار عمر صاحب لږ جذباتي و په صحابو کې وی دا ستا دله ګونګټ نوم کېښو چې ته ښه نوم په نومونو کې نو چې دله دې ښو دی د انبیاو نوم د پیغمبرانو یا د صحابه په نومونو کې خشته نوم وی یاره صاحبه یو وینځه مې ډېره مې خوښه نو هغه ما ورسره واده وکړه نکاح ازاده مې کړه نو دا شی ته پیدا شو نو چې څنګه دی و نو هغسې مې نوم کېښود عربو په جاهلیت کې رنګ ته کتل او شکل ته چې توره ښځه به نو سودا به یې ورته که هلک به تور نو اسود نوم تور ته وایي او که سپین به نو ابیض نوم لکه هغه شکل او صورت ته به یې کتل عموما به هغه نومونه یې ښودل وی ښه وی هلکه هلک ته عمر صاحب وی ته مونځ نه کې داسې خپې او دس وی صاحب او دس څه ته وایي اودس نه پې مونځه وی مونځ خو ما ته پته نشته عمر صاحب یې پلار ته مخ ور واړو وی ودرېږه دا مسله حل کړو نو ستا نه سربن وباسم چې تا دې زوی ته نه مونځ او نه اودس خولی دی وی دا پلار دی ولې والی دی وی صاحبه ما دې والي نه دی قصده وی زه چې پخه به د پېښې یم دې پلار راله خره راکړې دا غټ کولالي خره او وی چې دا به کار به پکې او بیا به یې ځنګل ته بوځې او سری به او دې پلار راله دا ټریننګ راکړی دی چې ګورې که دا خره په جګړه شي یو بل سره نو دا خره به ته به ګورې خپې له نه ورځې لته به درکړي نو دا یو بل نه پرېږدي نو دا کوتک به اوچتی او دې منځ له به یې رابری نو دی به یو بل پرېږدي نو صاحب چې د ما خره کله هم په جګړه شي نو زه دا کوتک اوچت کړم او دې منځ دی وله راوبارم نو یو خو تښتي بل خوا نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبی مې په جګړه شوي یو بل یې د ګریوانه نیولي نو ما ورته بابا پرېږده دا خو مې مور ده مور یې پرېږده دا مې پلار دی خو دوی یو بل نه پرېښودل نو چې کم چل یې خولی هم نو که کوتک مې اوچت کړی منده مې راوبرم نو د بدقسمتۍ نه مې د بابا په مازدیګر ور برابر ما خو خلاصې کوم نو عمر صاحب ګوره هوښیار و هغه هغه زوی ته یې ویل بچې درته برې یې تا ته یې سم نه خو دغه مخافق مدرسه د صفه هغې ته خېجه چې دین زده کې او پلار ته وله وایي وی تا نه سربن وباسم تا دې زوی ته دین نه دی ښولی که دا دې مونږ له راوستی و صرف د قرآن شریف یو 3 ایتونه ورته مونږ ښولي وو چې وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا چې الله د خپل حق نه پس دویم نمبر د بندګانو په حقونو کې د مور او پلار حق یې ښودی په دې ایتونو کې یو څو ایت دي او د مور پلار یې داسې بهترین انداز کې د حسن سلوک ذکر کړی دی دا د الله د قرآن د بلاغت
یو ډېر لوی باب دی چې مور پلار سره به ښه سلوک کوې غصه به ورته نه کوې چې بوډا شي نو اوږه به ورته ښکته وړې او دی به راته غصې کوي ته به ورته صبر کوې نو که تا دا بچې مونږ له راوستی وي نو مونږ به ورته دا دوه درې ایتونه ښولي نو نن به یې په سر ګرځولې په سر نه د دین نه څه خبر دی ګوره اسلام مونږ ته دا ښایي دا چې مونږ وایو دا زما پلار دی او چې دی بوډا شي زه به ورله په پښو چاپي کوم زه به ورله په سر زور کوم زه به یې په اوږه ډاکټر ته قسم دی که دا په یو دین کې شته دا صرف او صرف په اسلام کې دی دا مونږ ته اسلام ښولي تاسو ورشئ یورپ کې وګورئ نو چې پلاران او میندې بوډاګان شي نو ځان له یې وله کوټې جوړې کړي نو په هغې کې اوسېږي او سړي دي سرکاري هغې په پیتي میتي سار او ماښام تقسیموي او د مور او پلار او د بچو ملاقات مدرډی یو خط ورته ولېږي چېرته چې د په کال کې یو ورځ سره ملاقات وکړي مونږ خو الحمدلله چې دا د پلار خلک قدر کوي د مور قدر کوي او پلار بچو سره مینه کوي دا د اسلام برکت دی اسلام انسانیت ښایي بل دین کې انسانیت نشته قرآن مونږ ته انسانیت ښایي بل دین کې ټول حیوانیت دی نور دینونه به تره پیسې د ګټلو چل ښایي د پیسو مشین به دنه جوړی پیسه ګټه وکړه چې په کومه طریقه ګټلی شي انسان وي نه که قرآن وي که پیسه هم ګټې نو په یو دایره کې دننه به ګټې د دایرې نه بار به ورپسې نه وځې پردی حق به نه وی چا سره ظلم به نه کې زیاتې به نه کې نو عمر صاحب ورته وي چې غلطي ستا ده تا دې زوی ته دین نه دی ښولی قرآن نه دی ښړی نو پته یې د خر ګمان وکړه او په مور یې د خري ګمان وکړه چې خر او خره خلاصوم نو دا چل به ورسره کوم زما وروڼو ځان په دې پوه کې په دې خبره د الله د ذات نه لوی ذات بل څوک نشته دا زموږ ایمان دی او د الله کلام زمونږ دا طالبان په دې خبرو پوهېږي دا طالبان کلام الملوک ملوک الکلام نو د خدای د ذات د عظمت یو اندازه نشته نو د الله د کلام د عظمت امرونو څه اندازه نشته نو خدای چې کوم کلام مونږ له رالیږي نو ابه د لوبو ټوپو نه ابه د خندا خوندې نه ابه د کیل کود نه هغه به یو عالمگیر کتاب قرآن دې دپاره یوازې نه دی نازل چې موږ صرف د قرآن شریف تلاوت کوو اگر چې تلاوت کې ثواب شته قرآن دې له خدای نه دی نازل کړی یوازې چې موږ دې ښکلو اگر چې ښکلول یې عبادت دی او ثواب دی قرآن دې له خدای نه دی رالیږلی یوازې چې موږ دې حفظ وکړو اگر چې حفظ د قرآن شریف مطلوب دی مطلوب تلاوت مطلوب دی الله طلب کوي چې تلاوت وکړه ثواب پکې شته حفظ مطلوب دی حافظان د قرآن شریف مطلوب دی چې یاد کړي د قرآن شریف چې مخلوق ته ورسیږي د قرآن مقصد څه دی چې د قرآن په دې مقصد موږ عمل وکړو اصل مقصد د قرآن شریف دا دی چې موږ په قرآن عمل وکړو موږ قرآن شاته غورځولی دی قرآن له موږ هېڅ توجه ورنه کړه او د قرآن چې کوم حاملین دي خفه کېږئ مه هغې ته موږ د یو قصبګر په شکل ګورو موږ وایو مولا پیشه او بچی پیشه و علم پیشه ترکان پیشه او بچی پیشه او ترکانی پیشه لوار پیشه او بچی پیشه او لواری پیشه دا څه قصب خو نه دی دا خو زمونږ تاسو ټولو باندې لازم دی چې قرآن موږ زده کړو په قرآن موږ عمل وکړو خپل بچو ته دین وښایو قرآن ورته وښایو نه دی به خدای پاک زمونږ ستاسو نه تپوس کړي زما نو موږ صرف او صرف قرآن مولا ته پرېښی دی بس مولا پیشه موږ دا سوچ کوو چې دا قرآن د یو قصب دا مولا یو قصبګر دی او دا قرآن د هغه د قصب یو کتاب دی بس هغه پیشه او بچی یې پیشه زه زمیندار یم زه پیشه او زما زمینداري پیشه زه تاجر یم زه پیشه او زما تجارت پیشه بل وایي ځکه انجینر یم زه پیشه او زما بچي د خپل بچي نه انجینر ابل ډاکټر یم زه بچي نه خپل ډاکټر یعنې دغه پیشې موږ تقسیم کړي دي نو دا قرآن موږ یو پیشه ګڼلې ده دا موږ د مولا پسې او د حافظ پسې تړلې زما وروڼو قسم دی په خدای په ذات قسم چې موږ نه به خدای د دې څیزونو تپوس کوي قیامت په ورځ به دا قرآن زموږ خلاف ګویي کوي خدای ته به وایي چې دې خلکو د شاته غورځولې په ما عمل نه دی کړی خو د قرآن له لږه توجه ورکړئ د قرآن تلاوت له لږه توجه ورکړئ نن چې موږ څونه توجه دې مردار له ورکړی دی دا فیسبوک دی که څه بلا ده چې دې له موږ څونه توجه ورکړې دوم د دې په سلمه حصه کمه توجه که موږ قرآن له ورکړه زموږ د لوی خلک جوړېږي ټول اوس خلک په دې ګندونه اخته دی موبایل دی
او فیسبوک دی ټولس په لارو کوڅو کې پکې خلک لګیا په دکان کې لګیا ټریفکس په یلته په چوک کې ولاړي او دا شی ګاډي پریخي په دې کې لګیا ډاکټر له به ورشي مریض به ورته ناست دی هغه به دا شی راغشتي خو یې کښېنه افسر له به ورشي تا به ورسره کاري هلته کښېنه په دې شي به لګیا جومات ته چې ورشي خلک په دې لګیا مدرسه کې چې ورشي مولیان په دې لګیا طالبان ټول په دې لګیا ټول خلک یې په غم اخته کړي هلکان یې په غم اخته کړي جینکۍ ټول په غم اخته کړي هلک بال ته ناست دي په مقبره کې دلته به یې غوږ کېده او اس پې واګې منډلې او په سر ساتل ته چې په لاره ځې نو خلک وایي پیر صاحب نه وظیفه نشته راغله پیر صاحب نه وظیفه پخول نشته چا سره یې 3 تار برابر کړي جینۍ په خدای قسم زه راته قسم خورم دبې دروغ درته ما ته پته په مصلی به ناستې جینۍ او مور یې وایي مراقبه ده مې ده څه خبره چې چا سره مراقبه یعنې په الله شاهد دی او دس کې چې ما ته یو وخت کې یو زنانه ټیلیفون وکړ ای مولوي صاحب زما لور چا سره تلې ده ډېره نیکه وه مولوي صاحب ډېره نیکه وه ټوله ورځ به په مصله ناسته وه بس چاوغلوله او تلې ده او دا به څه چل کوو سړی معلوم دی او سړی معلوم دی دا به څه چل کوو مې موبایل دی وله ورکړی و که نه وی دا وله پلار دا مردار راوړی و که نه ما خو ورته وی چې مه راوړه وله نو مې دا په مصله چې ناسته وه ستا څه خیال و چې ذکر یې کوم همدې ته ناسته وه مرداره زما په خدای قسم چې د دې موبایل د لاسه ډېرې د حیا کورنۍ بېعزته شو ډېر د حیا لکان تباه شو نو دا شیزونه پرېږدئ او د خدای دې قرآن له توجه ورکړي د الله کتاب له توجه ورکړي او اغیار در پسې نښتي دي په مختلفو طریقو یې نښتي دي او ستا د ګمراه کولو کوشش کوي بهر کې زما وروڼو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې وانه لتنزیل رب العالمین دا قرآن د الله د طرف نه منزل کتاب دی د کوم ذات د طرف نه کوم چې د دې ټول مخلوق پروردګار او رب دی رب العالمین د دې قرآن اهتمام څنګه کړی دی یو ځل دا قرآن شریف الله د خپل ذات نه لوح محفوظ ته نازل کړی دی قرآن شریف کې الله فرمایي بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دویم اهتمام ته ګوره دا قرآن شریف الله د لوح محفوظ نه د لومبي اسمان ته نازل کړی بیت العزت ورته وایي په دې لومبي اسمان کې یو کوټه ده قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بل د الله فرمایي انا انزلناه في ليلة القدر بل د الله فرمایي انا انزلناه في ليلة مبارکة نو دا د رمضان میاشت لیلة القدر او د برکت شپه کې الله د لوح محفوظ نه د لومبي اسمان ته نازل کړی دا غون نازل شوی دی دریم ځل خدای پاک دا نازل کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا په 30 کاله کې او په 30 ورځې کې او 30 کاله او 30 ورځې او په 2 میاشتو کې او زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا په 22 کاله کې او په 3 میاشتې کې او په 9 ورځو کې لږ اختلاف پکې شته دا خدای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نازل یو ځل حضور پاک د نبی جبریل علیه السلام نه تپوس وکړ وی چې ته قرآن راخلې د الله نه نو څنګه یې راغلې وی چې کله الله اراده وکړي د قرآن د یو صورت یا د حصې د نازلولو نو اخذت السماء رجفة شدیدة یو روایت کې د سماواتو ذکر دی وی په دې اسمانونو کې جړقار راشي زلزلې راشي فصائق من فی السماوات نو چې اسمانونو کې څومره فرشتې ټولې بېهوشه پروت دي او په یو روایت کې فسجده دی نو زموږ علما تطبیق کوي چې د سجدې په شکل کې په بېهوشۍ ورپرېوځي وی د ټولو نه مخکې زه سر اوچت کم نو چې الله د خپل شان لایقه د قرآن شریف کومه حصه نو ما ته یې واورئ نو زه یې د الله نه زده کم نو تاله یې راورسو نو رسول الله مبارک ته تپوس کوي چې اساس په احکام القرآن کې لیکلی دي وی ته د عرش نه چې دا قرآن د الله نه راوالې او ما له رارسېږي څومره ټیم کې رارسېږي نو جبریل علیه السلام ورته وایي وی قبل ان یرتد الیک طرفک ستا د سترګې د رپ نه م زر رارسېږم
بیا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن شریف اورو نو دا حضور پاک بس کیفیتو نو بخاری شریف کی حدیث عائشہ صدیقہ فرمائے وَلَقَدْ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ وی سخت یخنے کی چی بکل پر رسول اللہ مبارک قرآن شریف نازلے دو نو چې د قرآن د نزول کیفیت پته لر شو او ما به حضور پاک تو قتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقانو کې د پیغمبر طاقت زیات دی د رسول الله مبارک طاقت دا د دنیا د انسانانو د سلور زرو انسانانو برابر طاقت دی 4000 ځوانان د دنیا انسانان دا غي برابر طاقت دی پیغمبر عربو کې او پهلوانو رکانینو رکانه ابن عبدالعزیز هغه په خپل د هغه زوی قصه کوي زوی وی د ما پلار پهلوان او د فارس او د روم پهلوانانو سره به جنګېده نو حضور پاک چې کله د نبوت دعوا وکړله نو رکانه وی اورېږه وی ما ته پته لګي چې دا رښتونی پیغمبر دی او که نه دی وی څه وی دی ما له په کبډي راشي نو که دی پیغمبر د پیغمبر طاقت زیات ما به راوپرځئ او کما رو پردو نو پتہ لگی کہ دا پیغمبر نہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر پیش حضور پاک تا چے پیش خدایا دا دوست پیغمبری مو کزا کبڑ باریم دا سپا مصیبت روڑی کو سویم چے نا نوی بچے دروغ جن پیغمبر دے او که کبڑی کم نا پیغمبر شان سے رہو کبڑی مناسب نہ دا او دغو بل جو کرو چے نا کتا پیغمبری نو ما برو پردے چې رسول الله مبارک سره په پردونه شو کنه او داسې نبی علیہ السلام ول داسې یو لاس معمولی غون جټکا ورکړه نو په دې غټ پهلوان سانټه وړې دي او په هغه سانټو کې چې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی ما ته پته ولګېده چې د انساني طاقت نه دی دا پیغمبري طاقت دی او ابو جهل بیا مو نه منله وی دا د مخکې نه صلاح کړې وه مشورې کړې وې یو بل سره بهر کې زما وروڼو د رسول الله مبارک څومره لوی طاقت او عایشه صدیقه فرمایي چې د وحي کیفیت به ترې لاړ د دې تندي مبارک نه به داسې خولې بهېدلې داسې قطرې د اوبو به ترې لاندې څڅېدلې او زید ابن ثابت رضی الله عنه دا کاتب دا وحی دی هغه وی یو ځل په حضور پاک باندې وحی نازله شوه او دا رسول الله مبارک دا رون زما د رون د پاسه پروتو وی کادت فخذی ان تردوا وی قریبو چې زما دا رون دی مات کړی وی دونه زورې مال را او بید قصوا وخنا چې به رسول الله مبارک په کوم ساروی باندې سور وحی به نازله شوه نو ساروی به ټینګېدی نه شو سمبالاست او د شپې به د نبی علیہ السلام د تلاوت څه کیفیت و عائشه صدیقه فرمایي وی د شپې چې به نبی علیہ السلام تلاوت کو لجوفه عزیز کعزیز المرجل وی د سینې به داسې جوش کو لکه کټوی چې جوشیږي او غرار کوي زمانو داد الله انا سنلقي عليك قولا ثقيلا دا قرآن یو عظیم ذات د طرفنا د یو عظیم فرشتے په ذریعہ د رسول الله مبارک د عظیم شخصیت تعالی نازل کو نو چې په دومره عظمت الله کوم کتاب نازلی نو دا کتاب د عظمت کتاب نه دا صرف د خپلولو د پاره او دا پر هیلونو کې د کې خودو پالمارو کې د بندولو د پاره د قرآن شریف خدای پاک نه نازل کړي دا ګوره د قرآن یو څو حقونه دي ورونو لومبه حق د قرآن شریف دا چې موږ تلاوت یو خبره د تلاوت متعلق هم ده په دې کراچۍ کې یو ډاکټر دی مسعود عثماني ورته وایي یو جم دی او کمړ دی څه باطل نظریات دی د سپیرو نو هغه یو لیټریچر ما کته یو پمفلټ نو هغه کې هغه لیکلو چې د قرآن شریف څوک تلاوت کوي او په معنی پی کې نو ثواب شته او که په معنی څوک نه پوهېږي نو بیا ثواب نشته مې دا ګوره څومره زهر یې لیکلی او بیا مثال زه ورکوي یو خطرناک خراب مثال ورکوي وی چې څوک یې په معنا نه پوهېږي وی داسې مثال دی لکه چې سړی پرندې ته لکه زه به طوطي والم طوطي خارو ته چې څوک خبرې وښایي نو طوطي خارو ته چې زمونږ په دې وطن کې د طوطیان او خاروګانو ته خلک خبرې ښایي هغه طوطي مغسې یو دوه څلور ټکي زده کړي نو وی طوطي چې خبرې کوي دی پرې نه پوهېږي په دې خپله خبره نو یې څه فایده ده طوطي دوه درې څلور خبرې زده کړي په مقصد یې نه پوهېږي نو یې څه فایده راده دی د طوطي د خبرو په شان دی
نو چې په معنی پیږي نو ثواب شته او چې په معنی نه پوهېږي نو ثواب یې نشته. زمانو په دې تاسو پوهېږم د قرآن شریف که په معنا پوهېږي او ته تلاوت کې خو فایده ډېره زیاته ده، دې نه څوک انکار نشي کولی. لیکن که یو سړی په معنا نه پوهېږي او تلاوت کوي او شونډې پرې کوي، قسم دې په دې کې اجر او ثواب شته. د پیغمبر علیه السلام چې څومره نصوص دي مطلق دي. من قرأ حرفا من کتاب الله دې نه دي ویلي من عربي من يفهم بالقرآن قید نه دی لګولې چې هغه څوک تلاوت کوي چې په معنی پیږي نو هغه له به دا ثواب ملاوي. من قرأ یاسین فی صدر النهار قضیت حوائجه، سوره یاسین څوک ساروي حاجتونه به پوره کېږي. دا قید نه لګولې چې من عربي چې دا به عربي وایي، دا قید نه لګولې چې هغه څوک یې په معنا باندې پوهېږي. او زه راته یو ښکلی دلیل ووایم. قرآن دغه حدیث چې من قرأ حرفا من کتاب الله یو حرف یې ولوسته په هغې به خدای لس نیکۍ ورکوي. بیا رسول الله مبارک څه وایي؟ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. نبی علیہ السلام فرمایي ته دا نه یم چې الف لام میم یو حرف دی، الف ځان له حرف لس نیکۍ لري، لام ځان له حرف لس نیکۍ لري، میم ځان له حرف لس نیکۍ لري. زه طالبانو ته وایم نبی علیہ السلام په مثال کې الف لام میم پیش کړ، ټول قرآن کې الف لام میم انتخاب وکړو. دی ونه وایي چې الحمد پنځه حرف دي نو 50 نیکۍ دي پکې. دی ونه وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم نور لس حرف دي نو لس کم 200 نیکۍ شوې. دا الف لام میم انتخاب یې ولې وکړ؟ رسول الله مبارک وایي په الف لام میم 10 نیکۍ دي او الف لام میم هغه لفظ دی چې مولیان مجتهدین او علماء په معنا نه پوهېږي، صرف الله او رسول په میانځ کې راز دی. نو پیغمبر مبارک داسې لفظ په مثال کې پیش کوي چې مولیان یې په معنا نه پوهېږي او بیا مو یې 10 نیکۍ پې میلاوي. نو په قرآن شریف په لوستلو کې ثواب دی که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي. دا خو خلک د قرآن د تلاوت نه منکر کوي. ولې عوام به بیا تلاوت نه کوي، وایي به چې موږ یې په معنا نه پوهېږو، چې په معنا نه پوهېږو ثواب پکې نشته. مولیان صاحبان خو د خپلو درسونو نه دي روزګار، صوفیان صاحبان خو د خپلو تسبو اړولو نه دي روزګار. نو تلاوت د قرآن شریف به څوک کوي؟ دویم حق یې څه دی چې ته قرآن شریف یاد کړې. دا د بقا ضرورت دی د قرآن. سبا له دا قرآن شریفونه دي ختم شي، ورک شي، اوس وځېږي، د دې حافظانو په سینو کې به محفوظ دي. قرآن تر ننه پورې چې موږ ته طبقې نه رسېدلی دی، د دې حفاظو په ځای رسېدلی. درېیم حق یې څه دی چې ته په ترجمه زده کړې قرآن شریف. د دې ورونو داسې مثال دی لکه د یو سړي پلار په سعودي عرب کې دی او دلته کې زوی ته خط راولېږه او په خط کې بعضې څیزونه غوښتي دي چې بچې ماله به سپلی راولېږي، ماله به دا شی راولېږي، دا شی راولېږي. اوس هغه زوی هغه خط سنبال کړ، خوشبو یې پرې پورې کړه او المارۍ کې جرنده کړه. اوس 2-3 کاله پسې پلار راغی، بابا بچي ته ما خط را رسېدلی او بابا څه دې ورسره کړي؟ بابا خو ما هر وخت په سهار او ماښام ښکلم، المارۍ کې مې ایښې دی، خوشبو مې پوره کړې ده او کپړه مې تاو کړې ده. قمقله بچې تا کتلې نه دی؟ نه. نو دا زوی قمقل دی که د هوښیار؟ دا قمقل دی. دې که په خط پوهېږي په اردو باید چې په خپله وګوري چې پلار پکې څه غوښتي دي. که دې نه پوهېږي نو بل اردو خوان ته به وښایي چې ته وګوره زما د پلار په دې خط کې څه غوښتي دي. نو موږ دغه مثال دی. دا د قرآن دا د الله یو خط دی، موږ تاسو ته یې رالېږلی دی. نو چې څوک په عربۍ پوهېږي دې وګوري چې دې کې الله څه غوښتي دي، او که څوک په عربۍ نه پوهېږي نو هغه دې بل مولا نه عربي خوان نه زده کړي چې ته دا خط وګوره دا ما ته الله لېږلی دی، په یو ډېر لوی شان یې رالېږلی. شان یې درته ما ذکر کړ دې کې الله څه غوښتي. نو قیامت په ورځ به الله زمونږ دقسې تپوس کوي، ای بندګانو ما یو خط در لېږلی تاسو خط مونږ به څه وایو؟ الله خو مونږ المارۍ کې جرنده کړی و، رومال هم ترې تاو کړی و او مونږ خو یې ډېر عزت کړی و او مونږ خو به ښکلا و ښایسته المارۍ جوړه کړې وه. الله به وایي په دې دې اوس چاته پرېږدم، هغې کې خو ما ډېر څیزونه غوښتي وو. په دې قرآن کې الله ډېر څیزونه غوښتي دي، مونږ ته ځان خبر نه کړه چې الله زمونږ نه څه غوښتي دي. نو درېیم حق د قرآن ترجمه ده.
څلورم حق یې څه دی چې د قرآن شریف پوره علم موږ زده کړو په دې مدرسو کې چې د عالمان کوم علم زده کوي او ورونو یو پنځم حق یې بل هم شته دا څلور حقونه خو لږ ډېر الحمدلله زموږ روان دي دا څلور حقونه د خدای پاک فضل لیکن یو پنځم حق د قرآن شریف دی ورونو چې هغې کې زموږ ستاسو د ټولو څه ناڅه غاړه بنده ده دا چې نن په دې مخ د ځمکه ګورې د قرآن شریف نظام نشته قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب د شریعت د اصول ماته ګوره د شریعت د اصولو مطابق په دې آیت عمل شته چې څوک مړ کي او په صحیح طریقه د اسلامي اصولو مطابق د هغه قصاص واخیستی شي وایه نشته الزانیة والزانی فجدوا كل واحدة منهم 100 جلدة زناکار سړي له زناکارې ښځې له دورې ورکړي شته په عمل جواب راکړې نشته السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما غل چې غلو کړي او غلا غلو کړي لاسونه دې پرې کړي رښتیا وایي په دې عمل شته نو دا به موږ نه خدای ته پوښتنه کوي د قیامت په ورځ زمانونو دا 15 حقوق دي د قرآن په دې عمل پکار اوس اخري او خبره درته بله کوم اخري بله خبره دا ده چې مونږ خلک ټول په دنیا پسې سر یو مونږ پاسې مازغه ستړي کړو دې خلکو ته وایي بچي عالمان کې بچي حافظان کې بچي قاریان کې خو په دې عمل بعضې مسلمانان دوستان وکړي خو اکثر خلک پې نشي کولی اکثر خلک وایي مونږ خو تاجران یو مونږ خو تجارت کوو زما زوی خو په دکان کې دی مونږ خو نیمزګار زه خو صاحب ډاکټر یم زما زوی خو ډاکټر دی زما زوی خو انجینیر دی ما نه خو علم نه کېږي زما د بچو نه خو نه کېږي نو یو لنډه لار درته بله ښې ما ته لږ تاسو متوجه شئ باباجي راغی اوس به سټیج ته راوخېږي ټول به ووینئ باباجي راغی الحمدلله زموږ ستاسو د ټولو مشر دی او اوس به سټیج ته راشي ټول به ووینئ لږ زما دې خبرې ته متوجه شئ نو موږ به څه کوو دا کم خلک چې علم ته نه دي وزګار او نه په بچو علم کولی شي ته په دنیا کې ګیر دی د مارونو د مدرسو د عالمانو خدمت وکړئ د مدرسو د عالمانو خدمت وکړئ دا ستاسو دپاره بیا دویم نمبر لاره ده زموږ په دې دین کې یو ډېر لوی عالم تېر شوی د قرآن شریف یو لوی مفسر